جی بالکل. اسمبلی کې ماشومان صرف په دې وجه راپرېوځي چې د دوی برین ته دماغو ته د اینې سپلۍ کمه شي که نه نوره څه وجې هم پکې د دې وجې دوه دي. په دواړو مو پوه کوم د دې دپاره چې څوک ورته وارخطا کېږي هم نه او درته پته هم ولګي چې کوم کسان د زده کړې شوق کوي ښه د هغه کسانو دپاره دا زموږ سره د انسان باډي شوله. دا پکې زړه شولو لږ شانتې ګراس مې ساس کړه د دې دپاره چې پویه کول اساني. دا پکې یو طرف ته او بل طرف ته پلپوس شولو. دلته کې دا دماغ شو او دا د دماغ وسه شو هایپوتلمس. کله چې ماشوم ډیر وخت په اسمبلی باندې ودرېږي ډیر وخت لپاره او هغه د ځان مومنټ نه کوي نو د زړه قوت دومره نه وي چې دا د انسان د حرکت نه بغیر د په ځای ودرېږي او زړه د خپل وینه راولي او دا د دماغ ته ورسي. زړه پم دومره کوي چې ته د ان راورسې نو دا به تعالی زړه د یو ځنوالي په پوسټ ورکو د پیپړونه به واپس کې راولي طالب سیستم لدر کی د زړه دوه کومه طاقت وي چې کله ماشوم په یو مخ باندې په اسمبلی کې په ځمکه باندې ودرېږي نو کشش ثقل کومه ته چې ویل کېږي ګریویټیشنل فورس کشش ثقل د ځمکې طرف ته ارسیز ځمکه ځان طرف ته راکاږي. د دې په وجه باندې د په خپو کې چې کوم رګونه دي په دې کې انه جمع شي د زړه طرف ته چې کوم انه راغلي ده واپسې کې چې کوم ځي نو هغه د په خپو کې د زړه د ایسې نه لاندې په دې کې جمع شي چې دې کې کله جمع شي په نارمل وجود کې دا شي کېږي چې دا انه په دې ځای باندې رااله نو د زړه د ایسې ته ملاو شول. د ایسې ته ویل کېږي رائټ آټریم. دا به دې لور کې دې ته ویل کېږي دا د زړه څلور خاني دي کنه رائټ آټریم وینټریکل. دا رائټ آټریم چې راشي دا د لاندې نه راوالي ویناکې په ذریعہ باندې او رائټ آټریم ته راشي رائټ آټریم ورکی رائټ وینټریکل ته رائټ وینټریکل ورکی اگر چې د زړه نه ټوټل کنکشن بار اغستې شي کدی ته کم راځي او کدی نه کم ځي کدا په پړول ورکی او کدی باډي لور کوي نو دا بار د نه کنکشن ان او د نه ټوټل بار دي خو زه چې کوم کسانو اناټمي باندې نه پیګنو غوي د پویول د پاره زدا کنکشن په دې ځای ورکوم دا رائټ وینټریکل به ورکی دي چې په پړول دې طرف ته ورکی په پړول او دې طرف ته ورکی په پړول په پړو کې د دې سره اکسیجن ملاوي شي چې اکسیجن کله ملاوي شي نو په دې ځای باندې زړه ته راکوشي واپس کې دې ته ویل کېږي لیفت وینټریکل سوري آټریم. د دې نه به دې ته راشي ټرایکاسټر او بایکاسټر ویل دغه پاس کول لري دواړو کې لیفت وینټریکل ته لیفت وینټریکل به ورکی اعاټه ته اعاټه په خپل باندې بیا ټوټل وجود کې تقسیمي 5 نواله 6% پورې د ځان د پر راکوس کې ځکه چې زړه په خپل دې ضرورت ده او 15 نواله 20% پورې دا ورکی دماغ ولا ارزه ته خپل مناسب سپلی شوی ده ټول نه زیاته سپلی په کې غالبا چې دغه ته شوی ده لی ورته شوی ده 23% ده اینه چوته منګو چې کله لاندې پرشر ډیر زیات شي دی ویني نو زړه برین ته د دماغ سپلی کم شي چې کله برین ته د دماغ سپلی کم شي 50% پورې برین چې کمی دا د اینې کمې منی خو چې کله د 50% نه وا په دې باندې کم شي نو په دې باندې سترګې تورې شي غوږونو کې اوازونه غونډې شروع شي درانه شي او دته کیفیت خپل بدل شي سر چکر شروع کی بعض کسانو د الټي ورشي نو په دغه وخت کې एकदम هم په دې دوران کې سمپاتیټک سیستم دا سمپاتیټک سیستم پرون ما یو ملګری څخه خبره کوله هغه چې سمپاتیټک سیستم یاد نه پدې کې عام خلک په دې باندې نه پیږي په دې جواب نه زه به تاسو ته هم چې په دې وجود کې خپل یو دوه نظام دی یو ته ویل کېږي سمپاتیټک سیستم یو ته ویل کېږي پیرا سمپاتیټک زه به یم چې یو سمپاتیټک ریلې دی یو پیرا سمپاتیټک ریلې دی سمپاتیټک ریلې چې کله ستا سپیډ دلته د وجود بلډ پريشر کمیږي نو ستا به سمپاتیټک ریلې اولي چې کله ستا سمپاتیټک ریلې واولي نو ستا بلډ پريشر په خپل باندې سیوا کوي سمپاتیټک سیستم اکټیویټ شي د دې هایپوتلمس په ذریعہ باندې او چې زړه چې کوم ارټریز دی هغه کولاو کې او بلډ یو طرف ته پیریفرس چې کوم ارټریز دی هغه تانکی د څه وخت پورې دا ضروري کی خو د سترګو تور کېدو نه را پدې خو باندې دا عملونه ډېر په سکندونو کې کیږي دا ټوټل عملونه 15 20 40 45 سکند د سمپاتیټک سیستم خپل کوشش وکړي او په دغه وخت کې د سمپاتیټک سیستم نور ناکام کیږي مطلب د دومره زور نه الته ماشوم په ځای باندې ولاړی په دې دوران کې چې کله دلته پريشر کمیږي د دې جن او زړه وینه راکاږي نو دا خانم خالی نه خو پل نه داغه مقابله کې بیا دا خانم خالی نه او پل نه او داغه مقابله کې دا خانم خالی نه او بیا پل نه او داغه مقابله کې دا خانم خالی نه خو مکمل پولم نه په دې زمانه ان راځي ډي اکسیجنیټډ دې ځای تراشي په پیپلول او پیپلول اکسیجن ورکي واپس زړه لراوړي هغه دلته راوړي د وینټریکل نه آرټریم دا وینټریکل نه بیا باندې ځي نو په دې ځای کې بیا یو ریسپټر لګیدل چې هغه ته ویل کېږي مونو ریسپټر میکانو ریسپټر
یو میکانو ریسپټر دی، یو په دې ځای کې اټه لا په دوه ځایونو باندې دلته نه تقسیم شوي، دماغ ته چې کوم سر ته کومه ختلې هغه په دوه حصو کې تقسیم شوې ده، نو هغې ته ویل کېږي انټرنل کیروټډ آرټري او ایکسټرنل کیروټډ آرټري. د دې نه دا چې له خپل مخکې نه تقسیم شوي، په دې ځای کې دلته یو ریسپټر بل لګېدلی چې هغې ته ویل کېږي بیرو ریسپټر. دا ریسپټر او دا ریسپټر د دې لپاره دا وجود له دماغ له اطلاع ورکړي چې موږ د بلډ پریشر فورس زیات دی یا کم دی، نو چې کم د بلډ پریشر مریضان یا کم د هایپوټنشن مریضان نو دوی ورسره 25-20% امداد په دې کې کوي چې کله معمولي اتار چړاو په دې کې راځي، نو هم د دې ریسپټرو په تھرو باندې دماغ هغه مینټین ساتي، سټیبل ساتي. اوس په دې کې داسې کار وشي چې د دماغ نه بل یو نرو راکوز شوی دی، د پیراسمپاټیک سیسټم نرو دی هغه، او هغه د کرینیل له ټولو نه غټ نرو دی چې هغه دې کې پیپلو تم راغلی دی، دې کې کېړه تم راغلی دی، او سیسه کولمو تم تللی ده. دا دلته چې کوم میکانو ریسپټر دی دا د نرو اطلاع غلطه ورکي، غلطه اطلاع ولې ورکي چې ما باندې پریشر سیوا شو، اگر چې په دې باندې پریشر کمی چې دلته څنګه غلطه اطلاع ورکي، الته ایسته دماغ هایپوتلمس ته وایي چې ته بلډ پریشر زیات دی او ته زړه په سکون کې کا رست ته لاړ شه. چې کله ویګس نرو د دې ریسپانس څنګه وشي، نو چونکې دماغ زړه خو خپل دا چل کوي، پمپینګ کوي، په زور لګیاوي، خو بیا هم د هغې باوجود هم دماغ ته خپله حصه نه رسېږي. ایسته پې د بار نه دا غلطه اطلاع چې وشي، نو هغه ځای کې غلطه اطلاع دا وشي یاره ما باندې فورس زیات دی، بلډ پریشر زیات دی، دا کم کا. نو بجای د دې چې د صحیح اطلاع کولې، نو مطلب د بي پي باندې سیسټم به کوشش کولی چې د بي پي نور هم راس کمه، هلته پې الټه ایسته ریلی واوړي، نو هغه ریلی واوړي چې کومه ته موږ وایو پیراسمپاټیک سیسټم، هغه د پیراسمپاټیک سیسټم ریلی واوړي چې هغه کله واوړي، نو بجای د دې چې زړه د خپل رفتار کم زیات کړي، ایسته زړه خپل رفتار کم کړي. بجای د دې چې زړه د آرټریز د وجود چې دي دا تنګ شي نورې، نو د زړه آرټریز کولاو شي، چې کله د زړه آرټریز کولاو شي نو هم بلډ پریشر نور هم راپرېوت، او چې کله د زړه رفتار کم شي نو هم بلډ پریشر هسې هم نور هم راپرېوت. په دې کې دا 15-20% پورې دا پکار ده، دا 10 لري شي، د 10 نه پرس مطلب دا راغی چې 6% لا چې 6% لا دا راغی، اول ته پیراسمپاټیک سیسټم اکټیویټ شي، پیراسمپاټیک سیسټم ریلیټ وخته، بس انسان است مکمل برین طرف ته تقریبا چې د 2-3 سکندو لپاره بلډ سپلای ختم شي، چې ختم شي انسان په ځان پوه نه شي وستر راپریوځي. څنګه راپریوځي نو بیا څه وشي، دا اوس عمده انسان دی، دا راپریوځي د پزما کمنه راغی، د پزما کمنه د سپلیټ پریوته، چې د پزما کمنه د سپلیټ پریوته. اوس دا خو د مایسیس خو دا اصول دي چې دا لکه اوس یو بوتل تر واخلې وغه رسنی ولا وغه درسي وګرځونه کو دا بوتل نه ولالي او دا نیم ډکی، نو دا به د دې پورې ډکی بر سر به خالی وي، خو دا ته د سر نو دغه بوتل به دغه بوبه د دې پورې ځان راسي، خو لګ لګ ور راسي، دا پریشر دا پلو एकदम استاد کې درځر تر روان شي، او د ځکه چې کوم ځل لګیدل دي د دې د لیفټ ونټریکل ته د ټابلیټ سپلای اسانه شي، دا لیفټ ونټریکل ورکی بیا لیفټ آرټریم ته د خطر راشي، بیا د ایست ځکه ورکی لنګ له په سکندونو کې 100 سکندو کې د چې کوم دماغ دی په دې کې هغه ته بلډ سپلای بحال شي، چې څنګه بلډ سپلای بحال شي نو ودین 4-5 سکند یا ا منټ په دې کې تقریبا چې مریض استعداد شي شروع کی، او مطلب دا هوش سنه سپځي راشي چې 2-3 منټه تیریږي، نو هغه ریلیکشن هم په دې وخت اکثر ټیچران یا شاګردان یا چې کوم کسان گیم کوي هغه اکثر مریض ته وي عمومي دا خبره ده، اډوانس دا ورته چې رخپی پوچته کې هغه پوچته ولو کې غرض دی چې دې ته تزلته وینه راشي، او چې زلته وینه راشي نو هغه برین ته راشي، چې کله برین ته راشي انسان ایسته په خپل هوش کې راشي. دا قسمه ماشومان چې کوم وي عموما دوی د کور نه هر راغلي وي، یا دوی د فالیک اسید کمی ته مخامخ وي، یا د آیرن کمی ته مخامخ وي، یا د ګلوکوز کمی ته مخامخ وي، او مطلب نیچرلی هم دا کې دي چې د آیو سیستم باندې پوره وي صحیح وي، او بیا هم دا کې دي شي په پرس کې ماشومان دا بار کېږي، نو په کار دا ده چې دا د کارډیالوجیست او خودل شي، او دا د نیوروفیزیشن ته او خودل شي. د بیماری ته ویل کېږي ویزو ویګل سنکپي، او ورته ویل کېږي یو بل نوم ریفلیکس هایپوټنشن. ریفلیکس مطلب چې ماته په دې وخت کې د عمل په وجه باندې زما بي پي لو شوله، چې ماته څنګه په کارو زما سیستم الټا کار وکړ، دغه په وجه باندې زما بي پي لو شوله. دې قسمه کیسونو ته وارخطایي مرولې د وارخطا کېدو په کیسه نه د والدینو لپاره هم اجازه نه غواړم، خو یو خبره یاد ساتئ، موږ چې کومې دنیا کې اوسېږو د اوسه پورې زموږ دنیا یوه وه، د 2004-5 پورې چې موږ کومه معاشره کې اوسېدو، اوس دنیاګانې دوه شوي، یو زموږ وجود چې دی دا په عامه دنیا کې دی، یو زموږ وجود چې دی دا د سوشل میډیا دنیا کې دی. کوشش دا کوو چې په عامه دنیا کې داسې څه وکړئ چې هغه انساني خدمت لپاره او د انساني پیدې لپاره په کار راشي، او بیا په سوشل میډیا کې چې زموږ د دنیا کومه حصه ده په دې کې چې زموږ کوم ګاونډ زموږ فرینډز دي د هغوی لپاره هم داسې کردار ادا کړئ چې هغې کې انسانیت ته څه نه څه پیدا وشي، انسانیت ته څه نه څه معلومات وشي، یعنې کم از کم چې انسانیت ته تکلیف میلاو نه شي. اجازه نه غواړم، د الله په امان.